بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن انس وجن ولا شيء الا شهد له يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام. حدیث ترجمه دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کله چې یو مؤذن اذان کوي نو دا چې کم سیس اوري کو انس اوري انسانان اوري کو جنات اوري یا د دین علاوه نور اشیاء اوري نو دا څومره اشیاء چې اوري دا به د قیامت په ورځ باندې د لپاره سفارش کوي. تشریح د حدیث دا هر چیز ته الله جل شانه خپل معرفت چې دین دا ورکړي دي. تمام کائنات چې الله جل جلاله پیدا کړی دي نو هر ذره ته الله خپل معرفت چې دین دا وته هم ورکړي دي. دیو جن کله چې مؤذن اذان کوي نه دا دعوت ورکړي د الله د بڑای د الله د وحدانیت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت. نو دا دعوت چې دی دا یوازې انسانان جنات وی ته نه رسي، د دین علاوه چې نور څومره اشیاء دي د ټولو ته د مؤذن اذان چې دی نه دا ورسي. نو د قیامت په ورځ دا څومره لوی د خوشخبری خبره ده چې هر څه زمنګ او استاد سود بارا شهادت چې دی نه دا وکي گواهی چې د موثر لپاره وکي. موږ مسلمانان نن سبا د اذان نه به چې دی نه دا غافل یو. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ما په خپل اوریدلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د قیامت په ورځ به اذان کوون کی د دې سټ چې دینه دا به وګد وي، دراز سټ والا به وي. نو دا وګد سټ مطلب څه مطلب دی چې وګد سټ والا به وي؟ نو بعد دې فواره کې فرمای دوغه څټ مطلب دا دی چې دې ته الله جل جلاله سرداری چې دا مشری چې دا نو دا باور کی سرداری به باور کی او عزت په الله ورکی. او کله چې سړی ته عزت او شرافت میراو شي نخامه دې په وجد کې راځي لکه دنیا کې چې کله یو سړی منه شي امپی شي ناغه څومره لوی کوي نو دا رنګي کله چې مؤذن ته داسې شرافت او عزت میراو شي نو دی به هم د ډېر خوشاله نه به سردار وي. بیا بل حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وکله چې یو مؤذن اذان وکړي وکاله مسلسل خالص د الله د رضا لپاره او د ثواب په خاطر الله جل جلاله دته غنګنا د جهنم نه چې دین نجات ورکړي. الله جل شانه دې د جهنم د اور نه چې دین دا بری کی. څه مطلب؟ یعنی دې بنه دوزخ ته ځي او نه به د دوزخ اور چې دین دا بده ته ورس. دا رنګ یو بل روایت ته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې درې قسمه کسان چې دي دا به د قیامت په ورځ د مشک په غونډه باندې بوي. کوم درې کسان؟ یو هغه کس چې غلام وي د خپل آقا خدمت هم کوي او د الله جل جلاله عبادت چې د ندام کوي. دویم امام د مسجد امام چې دغه مقتدیان چې دین او دا خوشاله وي نو دغه امام چې دین نو دا به هم د قیامت په ورځ د مشک پټېلې باندې وي. او دریم مؤذن کله چې دی 15 وخته اذان کوي نو مؤذن د پاره هم چې دی دغه انعام دی چې دی به د مشک په غونډه باندې وي. دا څنګه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د قیامت په ورځ با اذان کوون کی با د قبر نه په داسې حال کې را پاسي چې دی به اذان کوي او تلبیه ویون کې په داسې حال کې را پاسي چې دی به تلبیه وایي. نو موږ مسلمانان چې د کم کار نه ډیر زیات په غفلت کیو او حقیر سيزي غنو چې اذان دی د هغه دومره فضایل دي
د فضایلو نه علاوه دا یو دعوت دی، دا یو دعوت تبلیغ دی. دعوت به کې سره نو دعوت زمونږ عقیده ده چې الله شته، الله یو دی. نو پر الله اکبر الله اکبر دې کې د الله د ذات ذکر دی، د الله د ذات او د صفاتو ذکر دی. بیا به اشهد ان لا اله الا الله د توحید ذکر دی. بیا به اشهد ان محمد رسول الله د رسالت ذکر دی. بیا په عبادت 15 قسم عبادت دي. عبادتو کې افضل عبادت چې دینه د مونږ دی. حي علی الصلاه کې د مونږ ذکر دی. بیا کامیابی به کوم لار کې ده؟ الله فازان کې وې حي علی الفلاح، کامیابی کو غواړي نو وې چې زه کامیاب شم نو مونږ طرف ته چې دینه دا راشه. کامیابی چې دنه دا په مونږ کې ده. په اخر کې بیا د الله جل جلاله بڑای او الله جل جلاله د هر قسمه شرک نه چې دینه دا پاک سي. د هغه به الله اکبر لا اله الا الله کې ذکر وشو. نو موږ ورونو موږ د اذان نه چې دین او دین ډیر زیات په غفلت کیو او دا موږ یو حقیر څه چې دینه دا غنو. حالانکه دا حقیر نه دی غننې په کار. دا خپینځو وخت هر مسلمان لپاره چې بده کې موږ صفت وکړو او د اذان پابندي چې دینه دا وکړو. الله دې موږ له امر